رؤیت هلال شپوږمۍ لیدل د دې کوم مسله ده، ډېر اهم مسله هم ده. د اسلام مزاج ته که وګورئ، اسلام مزاج خو دا دی ډېر سیده ساده اصول یې د عباداتو په حواله باندې انسان له داسې سیده ساده اصول ورکړي دي چې هغه که لیکه پړه وي، که جاهل وي، په صحرا کې اوسي څوک یا په شهر کې وي، نري که ښځه وي، ښه په اسانۍ سر په خلاصېدلی شي. د عباداتو سره خاص طور پر کوم احکامات دي تعلق یې دی، مثلا لمونځ دی، د لمانځه کوم وختونه دي، شریعت داسې اصول ورته ایښي دي الله رب العالمین حضور علیه السلام چې د هر نر ښځ د هر لیکه پړه سر په خلاص چې لمر نه راختلی سهار ته دا وخته پورې سهار لمونځ کوئ، سپېده راووسل، ماښام لمر وډر سو د ماښام لمونځ دی، ماښام لمانځه بعد چې سوروالی دی په اسمان په کنارو کې چې ختم شي د ماخوستن لمانځه وخت دی. دارنګه د ماسپښین د لمانځه وخت چې کوم دی سایې سره تعلق ورکړی دی، د ماسپښین د مازدیګر سایې سره تعلق ورکړی. دومره آسان اصول دین اسلام انسانیت ته ښوولي دي چې په هغې یو پیچیدګي هم نشته. زکات راواخله چې کوم ترتیب دی د نصاب او د ادایګي، دارنګه روزه ده، د روزې درلولو رمضان میاشت دی روزه نسی په دې کې، او د دې چې کوم شروع ده د رمضان هغه حضور علیه السلام فرمایي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته، چې موږ سپوږمۍ ولیدله روزې واخلئ، روزې لرئ، بیا چې د شوال بیرته هلال ولیدله سپوږمۍ بیا ختم کړئ، اختر دی. دومره سیده ساده اصول کې زموږ دغه ملک د عوام نه څه کومه خواته تللي دي، دومره مسله یې ځینې جوړه کړې ده، پیچیده مسله چې نه زیاتره د چا سر په خلاص دی، او یو بل ته رد هم وایي، علماو ته خلک بد رد وایي، حالانکې که چیرې لږ یو مسلمان په دې سر خلاص کړي. زما مخاطب دا وخت زه خبره کوم عوام ته چې د دې عوام سر خلاصي په دې حواله باندې رؤیت هلال چې کوم مسله ده، شریعت څه وي، قرآن و حدیث څه وي، او زما ستا کنسپټ ذهن څه دی، ما ته سره دا خبرې کوم. نبی علیه السلام فرمایي لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأقدروا له. دومره سیده ساده خبره حضور علیه السلام و ما ته و انسانیت ته کړې ده چې ته روزې مه لرئ تر څو چې موږ سپوږمۍ نه لیدئ، چې مو لیدله روزې شروع کړئ، بیا وافطروا ولا تفطروا حتى تروا، بیا دغه روزې سلسله چې دا مه ختموئ تر څو چې بیا د شوال ولیدل، شوال مو لیدله رمضان ختم. فإن غم علیکم که چیرې ورځوله ګرد غبارو په اسمان په کنارو کې فاقدروا له، بیا اندازه وکئ. په بل حدیث کې حضور علیه السلام ښوولي دي فاکملوا العده 30، بیا 30 روزې پوره کړئ. څومره سیده ساده خبره ده. ان په دې کې 3 خبرې ډېرې اهمې دي. اوله خبره دا اهمه ده چې د رمضان اعتبار هغه به پر رؤیت هلال باندې، که په دغه د چا سر نه د اخلاص نه ودي وي، بیا هم له دې باوجوده عام عوام دا خبره کوي یا به ځان ته چې ایجوکیټډ وي دا خبره کوي چې کوم کلنډر دی د کلنډر په اعتبار باندې د رمضان ښکاره سي، د هغه مطابق دي د کمیټیانې چې کومې دا دي ختم سي. رؤیت هلال کمیټې د دې یو حیثیت نشته، جدید دور دی، دا خبره کوي. لیکن که چیرې څوک داسې په غور وګوري چې حضور علیه السلام کوم ارشاد مو ته کومه رهنمایي راکړې ده، دا دین دی که یو بل حساب کتاب د دین معامله ده. د دین په حواله باندې زما ستا لوی قائد محمد رسول الله علیه السلام څومره صاف سوتره ویلي دي چې پر رؤیت باندې اعتبار وکړي، چې مو لیدله روزې شروع کړي. رؤیت خبره ده، اوله اهمه خبره. دویم دغه رؤیت د سپوږمۍ دا چې کوم دی شاعر اسلام څخه ده. ته کتابونه راواخله ویې ګوره، شاعر اسلام په لیست کې چې کوم دی دا رؤیت هلال هم دی. دا یو شرعي مسله ده. رؤیت هلال دا شاعر اسلام دی. که د دې څوک اهمیت نه بولي، د دې یو اهمیت نشته چې خامخا د خلک ورته ګوري کمیټې دي، دا
داسې دي لکه نن سبا چې څوک دغه خبره وکړي چې د اذان اوس څه ضرورت دی، ګړۍ ستا هر چاته فکس ټایم معلوم دی چې دا وخت د ماسپښین لمونځ دی، دا وخت د مازدیګر دی، نو د اذانو څه ضرورت دی؟ اذانونه دې ختم شي، خامخا دې بس ولیړ دی مؤذن به اذان کوي، بیا به موږ ځو لمانځه. دا که څوک دا خبره وکړي، دا خبره دی ملامت ځکه دی چې دا اذان دا یو عبادت دی، دا صرف د دغه لپاره نه دی چې دغه د لمانځه وخت دی، بلکې په دې کې ډېر کئی پهلو دی. د دغه یو پهلو دا هم دی چې په دې کې ذکر الله دی، اعلان دی د الله د نامه، د توحید اعلان دی، د حضور علیه السلام د رسالت اعلان دی، او د فوز و فلاح علی الاعلان دا خبره کول، د الله کبریایي بیانول. دویم د شاعر اسلام څخه دی، اذان د شاعر اسلام څخه دی، نو څوک یې نشي ختمولی، عبادت دی بعینه بذاته عبادت دی. دغه رنګه رؤیت هلال چې کوم دی دا شاعر اسلام دی، دا ته څنګه ختموې؟ یو عام مسلمان باید په دې خبره سر خلاص کړي چې حضور علیه السلام څه ویلي دي، دا یو خبر. دویم نبی علیه السلام فرمایي که چیرې ګرد غبارو فاقدروا له، بیا ته اندازه وکړي، یعنی 30 روزې پوره کړي. څومره چې دا ساده اصول دی، 30 روزې بیا پوره کړي. که چیرې داسې اوس نه ولیدل سوله، ها که چا داسې ګواهي ورکړله، هغه د ګواهي معامله بیا ځان له ده. که چیرې فضا صفا وي، صاف سوتره ګرد غبار نه وي، بیا چې کومه ده د یوه د 2 کسانو ګواهي معتبره نه وي، بیا به جمع غفیر ډېر خلک به وي، د دې ګواهي به ورکوي، نو بیا هغه ګواهي قبوله ده. که چیرې داسې وي چې ورځ وي، ګرد غبار وي، بیا د یوه عادل مسلمان سړي ګواهي بیا قبلیږي، بیا د هغه شهادت مو معتبره ده. نو دا حدیث کوم دی، دا حدیث د مشکات شریف دی، 1969 نمبر حدیث دی، او دا متفق علیه حدیث دی. متفق علیه دا مطلب چې په صحیح بخاری کې هم شته، په صحیح مسلم کې هم شته دا حدیث. دویم د رؤیت هلال په حواله باندې نبی علیه السلام فرمایي چې الله تعالی د میاشتې له ډېر عزت اکرام وکړی، نو ځکه نبی علیه السلام فرمایي لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين. یو سړی دی هم د رمضان تر شروع کېدو له مخه د یو سړی هم یو ورځ یا 2 ورځې د مخه د روزې نه نیسي، د شک موږ ورته وایو د شک روزه، دا د یو سړی هم منسي. په شریعت کې نبی علیه السلام چې منع کړی دی، که چا ونیوله دا مکروه کار کوي، د حضور علیه السلام د دې فرمان خلاف ورزي ده. نبی علیه السلام منع کړی ستاسې تقدم مخکېوالی مه کوئ تر څو پورې چې لیدل سوي نه ته روزې منع سي چې سبا روزه نسم کوله، خو رمضان هغه به شي، که نه وله نو زما نفلي به شي. نو دې خبرې څخه نبي علیه السلام منع کړی. هم دغه سړي دپاره اجازت کړی دی کان یصوم، چې یو سړی که سره روزه لري، د اګر د شعبان روزه درله ولیده، د ده دپاره اجازت شته، لیکن په دغه ورځ باندې بیا وزرګي کول، دغه وزرګي بیا نبي علیه السلام منع کړی ده، دې څخه انسانیت منع کړی. دا دویمه خبره شوه د رؤیت هلال څومره اهمیت لري، یو مشک روزه مکروه ده. درېیمه خبره عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی فرمایي چې صحابه شپوږمۍ ته جمع ول، شپوږمۍ کتله، نو زه رالم فاخبرت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما نبي علیه السلام نه خبر ورکړ چې یا رسول الله ما ولیدل، انی رأیته. نو دی فرمایي چې نبي علیه السلام هم روزه ولرله، او دا نور خلق ته هم وویل چې روزه ونیسئ. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما یو صحابي دی، نبی اسلام نے خبر ورک، عادل عالم ښه نیک انسان دی. نو په شریعت کې که چیرې داسې شي فضا ګرد غبار وي نه ښکاره کېږي، نو بیا د یوه عادل سړي ګواهي هم قبوله ده. دا هم د مشکات شریف صحیح حدیث دی. دا د ابو داود او د نسائی حدیث. دریم بختری رحمت الله علیه یو تابعی دی فرمایي چې موږ څو کسه روان تلو عمرې له، په لیارې چې کله یو ځای ته ورسېدلو، بطن نخله یو مقام دی ډېر لرې رالو، نو سره جمع سلو، شپوږمۍ مو کتله چې ته ښکاره ده که نه ده.
نو څو کسانو وویل چې دا د دویمې ده چې مول دی څول ده یا دا د درېمې ده دا خبره شروع شوه. بهرحال موږ روزې شروع کړلې چې بیا کله ولاړو هلته عباس رضی الله تعالی عنه ده ته هم دا خبره وکړه. نو بیا ده راته وویل ته یې په کومه ورځ روزه ونیول؟ موږ پلانکۍ ورځ باندې روزه ونیول. نو ده راته وویل چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ان الله مده لرؤیته فهو للیلة رأیتموه. ده فرمایل چې الله تعالی چې کوم دی نبی علیه السلام فرمایل چې الله تعالی دا رؤیت چې کوم دی د شپوږمۍ دا دراز کوي. نو دا خبره د څوک نه کوي، مطلب یې دا اوسي چې دا کله نری وي یا موټی دا د څوک نه وي چې دا د دویمې ده یا د درېمې ده یا د اولې نه ده. نو دغه خبره چې نن خلک کوي دا په هغه دور کې هم دا خبره کېدله، خو نبي علیه السلام د دې خبرې رد کړی دی. ځکه د شعبان په 29مه چې 29 ختم شي په دا ماښام کې شپوږمۍ ښکاره شي نو هغه به ډېره باریک وي. که چیرې د شعبان 30 پوره شي بیا په ماښام باندې ښکاره شي شپوږمۍ نو بیا چې کوم وي هغه موټی دا مطلب نه دی چې د دویمې ده، دا مطلب دی چې شعبان چې کوم دی هغه پوره شوی. نو دا میاشتې چې کومې دي هغه د 29 د 30 راځي. نو په دې لکه حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په مدینه منوره کې موږ اکثره د رمضان روزې چې ولې هغه به زموږ اکثره چې کوم ولې 90 به ولې درس به نه سوی پوره 90 به ولې میاشت به دغو نیکه درول. په یو بل حدیث کې د مسلم شریف دا دی چې قریب رحمه الله یو تابعی دی د ام الفضل بنت الحارث دی واستول شام له امیر معاویه رضی الله تعالی عنه په خدمت کې یو کار به پر واپسې دی وی زرالم. نو بیا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د آل رازو پوښتنه وکړه ستاسو روزه څه وخت ونیول؟ ما ورته موږ د جمعرات ورځ د جمعې شپه وه، د جمعې په شپه باندې موږ ولیدله نو بیا موږ روزه سهار واخیسته. نو ده راته وویل تا په خپله م ولیدله؟ ما ویل هو ما په خپله ولیدله او امیر معاویه رضی الله تعالی عنه هم ولیدله. نو بیا موږ روزه ونیوله. نو ما ده ته وویل ده ویل موږ چې د هفتې په ورځ ولیده موږ د هفتې له ورځې څخه روزه ونیو او موږ چې کوم یو موږ خپلې درس پوره کوو. ول ما ورته ویل نو د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه روزه یا د ده لیدل چې موږ هلته ولیدله هغه ستا دپاره کافي نه ده؟ ده ورته ویل لا هکذا امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا داسې نه ده بلکې نبی علیه السلام موږ ته حکم کړی دا تراسي خپل رؤیت اعتبار دی. دا یو بله مسله ده، یعنی په دې احادیثو کې دوی خبرې ډېرې واضح شوې. یو خبره دا ده چې رؤیت هلال اعتبار په رمضان کې کوم دی هغه لازمي دی په شریعت کې، د کلندر اعتبار نشته. پر دې باندې تحقیق شوی دی. نو دا تحقیق خلاصه زه وایم د فقهاو د علماو یا چې کوم هغه د امت مسلمه ذموار کسان دي هغه د دې خبرې نچوړ دا ایستل چې د رؤیت هلال په رمضان کې اعتبار دی د کلندر نه دی. We should not give state to the estimated calendar. باید چې موږ د اندازې مطابق چې کوم کلندران دوی تیاروي دې ته موږ ترجیح نه کوو، دې ته یو حیثیت نه کوو. د نبي علیه السلام د فرمان د حکم د نبي علیه السلام د تعلیماتو په مقابله کې موږ باید چې وخت ته ترجیح نه کوو، د نبي علیه السلام تعلیم ته ترجیح ورکړو. موږ مسلمان یو. دویم دا خبره واضح شوله چې رؤیت هلال د شاعر اسلام څخه دی، لکه نبی اسلام فرمایي اللهم اهله علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ربي وربك الله. نبی اسلام دوام غواړي د هلال په لیدو باندې نبی اسلام دعا غوښتله، حضور علیه السلام تعلیم دی. دویمه خبره هغه د مطلع په اعتبار باندې ده چې اختلاف د مطالعو معتبر دی که نه دی. د دې خلاصه صرف دومره قدر ده چې اختلاف د مطالعو په لرې لرې شهرو کې یا نن سبا چې کوم دی ملکو کې
معتبر دی، لیکن په یو ملک کې دننه اختلاف د مطالعو معتبر نه دی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې اختلاف د مطالعو، لکه په دې حدیث کې چې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه لیدل هغه د ځان لپاره کافي نه و، حساب خپل رؤیت یې حساب کړي. نو دلته هم خبره دا ده، هلته چې کوم هغه بلاد لري و، شام لري علاقه ده، د خپل رؤیت خبره وکړه او خبره هم د نبی علیه السلام څخه کوي، خپل د خبره نه ده، د نبی علیه السلام کوي چې هکذا امرنا رسول الله. نبی علیه السلام داسې حکم کړی چې د خپلې مطلع چې کوم دی دې اعتبار کوي. نو دوی خبرې ډېر اهمې دي، بلاد قریبه بلاد بعیده، چې کوم لرې لرې شهرونه دي د هغو د اختلاف د مطالعو چې کوم دی د هغو اعتبار شته. یا بلاد بعیده څخه نن سبا مراد چې کوم دي هغه ملکونه دي، د هر ملک خپله باونډري ده، خپل یو شرعي قاضي شرعي کمیټۍ دغه د یو شرعي قاضي حیثیت لري. نو دغه بلاد بعیده جدا جدا ملکونه، یو ملک بل ملک، ستا خپل ملک چې کوم دی دا بلاد قریبه دي چې حاکم سلطان یو وي، بادشاه د دې یو وي، خلیفه یا زموږ وزیر اعظم هغه یو وي. نو د دې کې بیا کوم شهرونه دي دا ګر د بلاد قریبه دي، په دې کې اختلاف د مطالعو معتبر نه دی. نو ځکه پاکستان کې چې کوم دا وخت ترتیب دی، پر دې باندې تمام مسلکونه متفقه دي چې زموږ رؤیت چې کوم دی دا معتبر نه دی، په دې کې اختلاف معتبر نه دی. چې که ما دلته ولیدله تا هلته نه ده لیدلې، د دې به حکم جدا وي. یا بلکې چې یو ځای ولیدل سوله په دا ملک کې، په دا څلور صوبو کې یو ځای ولیدل سوله، په یو صوبه کې ولیدل سوله او ګوایان یې ولې د خپل طریقه کار مطابق د دې یو حیثیت شته. نو دغسې کومه کمیټۍ د زموږ د دې حیثیت د یو شرعي قاضي دی، لکه د هغه پر خبره باندې پر فتوا باندې عمل کول واجب وي. نو د دې کمیټۍ په دې کې د هر مسلک، که د دیوبند دي، که د بریلویانو دي، که د نورو اهل حدیثو او دغه رنګه نور چې کوم زموږ مسلکونه دي، په دې کې د هر مسلک کې یو عالم وي، معتبر شخصیت وي. او بیا دوی له دې سره نور هم ذیلي کمیټیانې دي، نو دا یو حیثیت لري. نو دغه اختلاف د مطالعو په یو ملک کې دننه د هغو اعتبار نه، بیا له یو ملک څخه جدا په نور ملکو کې بیا د هغو بیا اعتبار وي. د دوی خپله معتبره ده، مطلب زموږ خپله معتبره ده داسې. نو په دې حواله باندې علماو له مشوره که څوک ورکوي د کلینډرانو د دغه هغه د واره د حضور علیه السلام تعلیمات وي، د حضور علیه السلام په تعلیماتو د سر خلاص کړي، بیا یو ځان ته وګوري زه یو مسلمان یم او دا د عباداتو مسله ده، دا د حساب کتاب مسله نه. الله پاک ما او تا ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.